علامہ اقبال سے فرمائی زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کم از کم سڑے عالم نئے یو عالم نمبر ساتا شری مسائل و تپوس تکوا دا سینه چې زه ګناهګار شم، بلکې عالمان هم یو تر بله د مسایلو تپوس کوي. اوس مانه یو سړي تپوس وکړي چې یاره یو سړي په غوسه کې خپلې ښځې ته ووایي چې زه ته له مانه ازاده یې، یا پلار کره لاړه شه په غوسه کې ورته ووایي، یا یې بغیر د غوسه ووایي، نو دا طلاق کېږي که نه کېږي؟ هغه په خپله هم عالم دی، مفتی کورس هم کړی دی. ولې قرآن کې الله فرمایي چې ما هر علم والا پاسه یو علم والی خوده دی، او بل ځای کې الله فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه خلک چې علم لري او علم نه لري؟ قرآن وایي نه دی برابر دا خلک، دا خلک سترګې به یو وي، غږېدا به یو شانتي، خدا قرآن وایي برابر نه دی. انما یخشى الله من عباده العلماء، الله په بندگانو کې د الله له واړو نه زیاته یاره لرونکي چې دي هغه علما دي. خو علماء حقا څه خلک داسې دي چې دنیا لپاره علم حاصلوي، څه خلک شهرت لپاره لګیا دي، څه خلک داسې دي چې مناظرې مجادلې مباهلې خپل علم خلقو ته ښودلو لپاره لګیا دي. نه هغه نه، بلکې تقوا ول. الله محبوب فرمای فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین، یو د فقه علم لرونکی عالم چې دی سل عابدان عبادت گزاری شیطان گمراه کولای شي، خو یو د فقه عالم چې دی دا شیطان نشي گمراه کولای. الله رب کریم دی مونږ ته هم په علم سره ځان آراسته کولو توفیق نصیب کړي.